ملګرو دا د خانوزۍ پر مقام فیجام هړتال دی له سهار له 9 بجو ځه 6 غنټې له امره 3 غنټې کې یا 2 غنټې کې په هغې کې شام فرصت ده هغه دې ځای ته مجبور شول چې هړتال نو اکثره به د جون جولای کې دوی دغه باندې جوړ کړي خلک د بلوچستان پر ساده باندې داسې نه چې کار په خانوزۍ کې سوی ډېر وځي موږ د په کېنا هړتال مو خرڅ کوي پر بجټ باس شروع دی په کاغذي کاروایي به تاله په پروسس درځي او د جمعداران کور ودان چې کامیاب هړتال سو ګاډیان میله کې د مرکزي کای دغه په کیندانې باندې زولر به هم درکو اور کجی خپل روټ خلاص کی زموږ د آینده لپاره بیا موږ خپل عمل ټاکو دغه انتظار وکړي. السلام علیکم ملګرو دا د خانوزۍ پر مقام باندې د ذمہ دار اکشن کمیټۍ او د خانوزۍ کاریزات نانا صاحب د دغو تحصیلو او د علاقې د ټولو ذمہ دارانو له جانبه زه دلته د بجلی د ناروا لوډ شیډینګ خلاف او د سرکار خلاف د وابډا خلاف دلته دغه فیجام هړتال دی له سهار له 9 بجو ځه بیا د غیر معینه مدته پورې دا هړتال شروع وي بجلی خالي 2 یا 3 غنټې ورکوي په هغې کې هم تګ راتګ وي د ذمہ دارانو معاشي قتل شروع دی ذمہ داران تباه و برباد سو باغونه تقریبا پر ختم کېدو دي دا زموږ د علاقې دارومدار دي دا ټول پر ذمہ دارۍ باندې دی نو موږ به اوس درښکاره کړو دغه د ذمہ دار اکشن کمیټۍ دلته کم چیرمین دی یا د دې ځایګي صدر دی لږ سر به موږ دغه وکړو چې دا هړتال به تر کومه شروع وي او د دوی مین مقاصد څه شي دي له دغه بجلي زیاتېدو بعد دا د دوی بجلی څو حکومت ور زیاته کړي د دوی مطالبات شي دا به موږ اوس درښکاره کړو دغه دا کم د هړتال والا چې دغه کیمپ دی سر دلته زموږ د خانوزۍ بلوزۍ کلي عبدالاحد صاحب دی د ده سره به حال وکړو چې دا د احتجاج مین مقاصد څه شي دي او دا احتجاج به ستغه تر کومه شروع وي. السلام علیکم عبدالاحد صاحب ستړی مه شي. ښایسته الحمدلله نو موږ دغه کوم احتجاج چې دی دا به موږ کړی د بجلي خلاف چې تا ته معلومه ده چې زموږ ګورنمنټ چې بجلی به موږ ته د 24 غنټې بجای یا د 18 د 12 غنټو بجای موږ ته د 15 کالو زه موږ ته 15 غنټې 6 غنټې 4 غنټې 3 غنټې هغه زموږ په احتجاجو زموږ په منډو په نارو په میټینګو په کمیټانو باندې دغه 6 غنټې ګامونه په یو څه د هم مسلسل موږ ته نه میلاوږي خو چې دا سیزن موږ لراشي چې د سیزن ټیم چې زموږ په کار چې زموږ باغونه دي زموږ دغه وي نو بیا ګورنمنټ دغه زموږ وابډا راولاړه شي دغه 6 غنټې له امره 3 غنټې کې یا 2 غنټې کې په هغې کې خپل پروټیکشن هم بیا را روان دي چې هغه کله ورو دغه مسله وي د ولټیج مسله وي نو موږ دغه احتجاج بیا موږ ته دې مخکې له ګورنمنټ سره کښېنستلي یو له اعلی ادارو سره خبره سوي له ګورنر سره سوي د وزیر اعلی سره سوي ده اوس موږ پر خبره دوی غوږ ونه نیسي نو له هغه بعد موږ دا ځای ته مجبور شولو ذمہ دار اکشن کمیټۍ چې چونکې د ګرد بلوچستان پر سطحه ده هغه دې ځای ته مجبور شولو چې هړتال وکړو. ستا په ذمہ دار اکشن کمیټۍ کې یو دغه د ایگزیکټیو کمیټۍ ممبر یم د ایگزیکټیو دغه ممبر یم ذمہ دار اکشن کمیټۍ چونکې دا زموږ د وطن کمیټۍ ده نو هر سړی هغه په دې کې بقاعده خو زه اصل کې د ولسي کمیټۍ بلوزۍ سره من تعلق دی د چیرمین هم یم او د کونسلر هم یم نو موږ دغه زموږ د وطن موږ دا فرض دی چې موږ د خپلو بچیانو مطلب د علاقې د ذمہ وار په حیثیت سره دا زموږ فرض دی چې موږ به راځو په دې کې به موږ کردار ادا کوو او زه نورو خلکو ته هم دا وایم او د ځوانانو ته هم دا وایم کله کله دا زموږ ځوانان یو خبره وکړي چې یاره موږ مشران او د دایسو نسل را دا نن زه دا وایم چې دا مشران دلته زه په احتجاج وینم دا که د مشران خلک ناست ځوانان به نسته نو په کار دا وایي دا ځوانان ته زه دا وایم چې دا ته راشئ راغلی چې زما او ستا مجموعي یو زما او ستا د فایدې شوي زما او ستا د علاقې د مفادو شوي بیا په کار دا د سیاسي اختلافات وي که قبایلي اختلافات وي که ذاتي اختلافات وي دا ختم شي دا ولس ته په دې کې بهپوره کردار ادا کړي که چیرې ولس دغه طرح چې هغه غیر ذمهواره جوړ شي نو یقینا هم دا وطن به بیا زموږ نه خرابه شي زموږ له لاسه به وځي په هر حواله د تعلیم په حواله مو کمزوري شو د سکولو حواله مو دغسې دا ده
ګورنمنټ لخوا چې کوم انفراستراکچر راځي سکیمان راځي هغه دغسې په نیمې ولاړ دي هېڅوک په هېڅ شي کې چوټ نه وایي دغسې هسپتالونه دغه ته راځي تر اوسه پورې زموږ بچیان ځي په لاهور کې سبق وایي علاج لپاره کراچي له ځو نو دا چونکې زموږ دغه ده چې موږ اکټیو نه یو موږ په د خپلو مسلو کې په اجتماعي مسلو کې موږ ډېره حصه نه اخلو زما له د ځوانانو زما له د ولس زما له دغو زه دا په زور اپیل دی چې په کار دا دی چې په دا کراشي کې په بھرپور انداز باندې حصه اخلي هغه کې باید دا څه نه وي چې دا څوک دي یا په سیاسي لخوا څوک دي پر دې شي باندې موږ ګرده یو نه به سیاست وي نه به قبایلت وي نه به مطلب ستا دا وی چې علاقایي چې کوم مین مسایل دي ته علاقې والا ګرد کدار جماعت دي کدار قبایل دي کدار قوم دي هغه بلا تعصب بلا خوف و خطر باید چې په دغه کې مشترکه طور پر بالکل زه زموږ د علاقې زه یو تاریخ درته بیانوم چې خانوزۍ او د خانوزۍ ارګرد شاوخوا کوم علاقې دي دا په دوه درو شیانو باندې ډېرې مشهوره وې یو د تعلیم په حواله باندې چې دا ټول پاکستان بلکې بي بي سي پر دې باندې دوه درې واره خپل پروګرام نشر کړی بل دا علاقه پر امن په حواله باندې دومره مشهوره وله دریم دا علاقه کې چې دا خلک ډېر یو خو اګریکلچر و دلته دا خلک ډېر محبت والا او د حصار والا او د قربانۍ والا نو دا وطن په دغه ښایسته انداز موږ ته د زموږ مشرانو سپین ږیرو راپرېښ شو نن زه دا وایم چې دا زما وطن پر هغه ځای نه شو پاتې دغه درې ټایټله دا درې پراوډ چې ما درلود د دې زما نن لاس وځي زما د تعلیم معیار هم ښکته سو زما د تعلیم کوانټیټي هم ښکته سوله زما کوالټي هم ښکته ده زما د امن و امان مسله موږ تاسو دا وینئ زما امن و امان هم خراب شو زما وطن اګریکلچر وزارت دا ولاړ دغه یو بازار افات دی هغه نن پر دغه حال دی چې اوبه زه دا بازار ته نه لرم چې دا بازار د موږ د اوبو بندوبست وکړو نور خدای دې شاوخوا زموږ ملازمتونه ولاړ زموږ دغه تره په کار دا دی چې زموږ د سکولو سټنډرډ ختم شو زموږ د هسپتالونو کې زموږ چې دلته کوم موږ باید دا تعلیم یافته ایریا ده پوره منیاره دا د ګرد ایریا بدله وي دا و دا نور ته ایډیل جوړ چې دا نور خلک راشي چې هغه له دغه ځای یو سبق واخلي چې بابا دغه تر وطن جوړ کړي لکه خانوزۍ چې جوړ کړی نو د خانوزۍ د تعلیم د شعور د دغه به دغه ګټو چې پر ګراوند یې موږ محسوس کړو چې پر ګراوند محسوس نه شي نو موږ دا ټیم خیال له دا شیانو زموږ لاس خیږي دغه ټایټلز له موږ ځي نو زه خو دا ځوانانو ته زه دا وایم بشعوره خلکو دا وایم تعلیم یافته خلکو ته که وکلا دي که سیاسي خلک دي که د سماجي تنظیمونه دي که هیومن رایټس والا دي که ځوانان دي چې په دې شي کې په کار دا دی چې زموږ د دغه شي ته زموږ پلانینګ چې زه زما وطن پوره امن یې څنګه کوم ښایسته یې څنګه کوم تعلیم یافته یې څنګه کوم زما له ځوانانو زه همیشه دغه یو خواست وي او دا مې ډېر ښایست دی چې زموږ وطن د نور وطن زما له وطن زه ایډیاوې یوسي چې به یې خلک وطن دا ته راجوړوي بس ته احتجاج تر څو پورې شروع یې او ستاسې شرایط څه دي زموږ دغه احتجاج خو به نن شروع وي تر څو پورې چې زموږ کوم صوبایي کمیټې چې ده د هغو چې اطلاع راځي یعنې موږ ټیم یې راکړی دا احتجاج په ګرد بلوچستان کې دی په ګرد بلوچستان کې له دغه بعد که دا چیرې زموږ خبره نه ومنل سوله ګورنمنټ نه ومنله نو بیا به پر 30 تاریخ زموږ شټر ډاون په ګرد بلوچستان کې به بیا دوکانونه بند له هغه بعد که بیا هم نه ومنل سوله بیا به موږ د وزیراعلی او د ګورنر او مخ ته به زموږ درنه وي دا به غیر معینه مدت وي تر هغه پورې چې تر څو پورې زموږ مطالبه نه وي منل کور ودان ډېره مننه له موږ سره دلته د خانوزۍ یو بل ذمه دار دی منیر احمد صاحب موږ بل د سره راولو چې دا احتجاج خو ذمه دار اکشن کمیټې کړی دی دا به تر څه وخت شروع وي او ستیمین مقاصد څه شي دي او هغه کوم شی دي ذمه داران له هغه ځپناورو دي او ذمه داري دا خو واقعي هم زموږ د ذمه دارانو معاشي قتل دی نو له ده زبال وکړو منیر احمد صاحب ستړی مه سي څنګه یې ښه یې صحت برابر دی شکر دی دا احتجاج بس تیغ به تر کومه شروع وي او ستاسې مین مقاصد څه شي دي بس زموږ مین مقصد چې دی هغه په اکثره زموږ په بلوچستان کې اوله خو ته معلوم دی چې دا د اوبو مسله له ډېره وخت نو اکثره په دا جون جولای کې دوی دغه باندې جوړ کې څو ورځې مخکې دوی دغه وکړي چې د لورلای د سایډ چې موږ ته کم بجلی راکول کوي دا کمبینر یې دلګي دي بلکې موږ دا د یو څو کالو سو وینو چې اکثره په دا جون جولای کې دغه مسله موږ را پیښ شي دواره خو دلته په لکم تر دغه مخ چې کوم حالات نو صبر چې باندې په ورځ کې درې غنټې بجلی او هغه غاڼې مې را روانه غوي په 2 پیسو غوي پر څنګه نو هغه د اوبو د راکښه د پارشه د کسمر سیبل کوم مسله هغه پر 2 پیسو هغه وبم نه راخته لري هغه کې د کورو بل په برکې
د زمیندارۍ خو چې هغه د سره تصور مو نسوای کوای صحیح. نو دا سلسله له ډېره وخت شروع ده اوس په حال د زمیندارانو د بلوچستان پر سطح بلکې دا یو سلسله شروع کړې ده چې ورور موږ ته د بجلي راپرکي هغه په شان په دغه ګرمي کې دا شی باید چې موږ ته ناجایز نه وي دا زموږ د دې علاقې د ټوټل دار مدار چې دغه پر زمیندارۍ باندې دي نو د دې لپاره صوبې موږ ته یو هدایت کړی دی چې دغه هړتال کوم ترتیب چې موږ روان کړی دا به تر هغو پورې جاري تر څو پورې دوی موږ ته دغه بجلي نه راپرکړي دي چې هغه موږ ته کوم لاین په لاس باندې راکړي موږ به انشاءالله له هغه خبرې سره ولاړ یو او موږ باید چې موږ ته پوره طور دا کوشش وشي چې موږ دا بجلي کم از کم په دا جون جولای کې د زمیندارۍ چې کوم حساب دی دا باید چې را برابر کړي دا د ګرد بلوچستان اکشن کمیټې احتجاج کړی دی زما دا د ګرد بلوچستان دا بالکل دغه کې زموږ ته راغلي د ګرد بلوچستان پر سطح باندې داسې نه چې کار خانوزي کې سوي دا د بلوچستان پر سطح باندې دی تر څو پورې دا خو هدایت نه راغلي دغه سلسله به جاري که سبا او قبل ورځ چې هر هدایت مشترک دغه مطابق بیا مشمل دغه پیښ کور ودان بسم الله الرحمن الرحیم زه ملک محمد حسین کاکړ د زمیندار اکشن کمیټې کاریزات جنرال سکرټري او د مرکزی ایگزیکټیو ممبر یم ته ته معلومه ده چې د بلوچستان بجلی له 14 ورځې د 6 غنټو بجای چې د درنا په نتیجه کې له موږ سره کومه فیصله شوې وه یو دمې 3 غنټې پر دغه باندې بیا مرکزی زمیندار اکشن کمیټې میټینګ وشو پر 4 تاریخه بیا موږ له گورنر بلوچستان او له وزیر اعلی بلوچستان او د دله کابینې سره ناسته وکړه چې زموږ کوم مجلس وزیر اعلی او گورنر صاحب دواړو دا ډېر په غور واوري بیا د پاور سیکرټري ډیویژن چې کوم لنګړیال دی بیا له هغه سره رابطه وکړه هغه ته وویل چې ما خو زه پر خپل قول بایسیت بلوچستان وزیر اعلی در وختم 10 ارب روپۍ ما په بجټ کې د شمسي په مد کې کېښولې او 2 ارب روپۍ ما د سبسیډي په مد کې کېښولې نو دا پیسې خو چې بجټ پاس شو پر بجټ باس شروع دی په کاغذي کاروایي به تاله په پروسس درځي د بجلی د بندېدو حق خو د نو خو دا سکرټري پاور ډیویژن لنګړیال چې دی دغه نه د وزیر اعلی بلوچستان خبره ومنله نه د ګورنر ومنله او وزیر اعلی دا خبره هم وکړه چې زه له وزیر اعظم سره هم خبره کوم 2 ورځې موږ د ده په کېنه هړتال مؤخر کړئ چې بیا مایوسه شو نو موږ پر 28 تاریخ باندې په ګرد بلوچستان کې پایجام هړتال اعلان کړی دی که زموږ مطالبه حل نه شوه پر 30 تاریخ په ګرد بلوچستان کې شټرډاون هړتال دی که په دا هم نه شوه حل بیا پر 3 تاریخ زموږ د مرکزي ایگزیکټیو اجلاس دی په هغه کې به بیا نوی لایحه عمل ټاکل کړی شي دا ټیم زموږ باغونو فصلونه تباه شو د بلوچستان د زمیندارانو د مرګ او د ژوند مسله ده د دغه دفار موږ پایجام هړتال بار بار کوو جیلو ته هم تیار یو ګرفتاریو ته هم تیار یو که ګولۍ چلوي هم ورته تیار دا ګرد زمیندار اکشن کمیټې فیصله ده ډېره مننه السلام علیکم ملګرو سلام عمران خان ستړی مشه سال دی ملګرو له موږ سره حاجي عبید الله صاحب د ذمہدار اکشن کمیټې چیرمن ضلع کاریزاتو د بالو کې د احتجاج شروع دی که ختم شو د احتجاج باره کې به څه دغه معلومات راکړي عمران خان ستای کور ودان ډیره مهرباني عمران خان احتجاج موږ دغه دی د 2 منټه کېږي دا ګاډیانې روا د واسوي احتجاج ختم شو ګاډیانې میله کې د مرکزي قایدینو په کېنه باندې اوس یو نیمه ګنټه مخکې زموږ مرکزي قایدین وزیر اعلی ملاقات ورسره وشو وزیر اعلی وغوښتل ورله د وزیر اعلی په یقینداني باندې چې فدرال به زر تر زر انشاءالله به حاله شي د هغه په یقینداني باندې سولر به هم درکړي او فدرال به هم به حاله شي نو لهذا موږ د مرکزي قایدینو په قیادت کې د دوی په حکم باندې موږ ټلیفون راوکړي چې بس دوی خپل روډ خلاص کړي زموږ د آینده دپاره بیا موږ خپل لایعمل ټاکو د هغه انتظار وکړي بیا به انشاءالله تعالی موږ خپل آینده لایعمل ترتیب درکو پاتې سو د ترانسپورټرانو هم کور ودان چې موږ تکلیف ورکړي له دوی موږ معافي غواړو او د ذمہدارانو کور ودان چې کامیاب هړتال یې وکړي په ګڼ شمېر راله ستاسې هم کور ودان د ټولو ډېره مهرباني او آینده دپاره به انشاءالله تعالی دوی زموږ انتظار کوي هغه به موږ ته هدایت راکوي موږ به دلته د تحصیلو ذمہدارانو ته خپل هدایت جاري کوو د ټولو کور ودان به دا هړتال مو
علاقې اوس د ګاډیانې روانې دي هړتال مات کړي ډېره نو د مهرباني نن د هړتال مبارک ته څه وایې کامیاب هړتال ولئ ډېر کامیاب هړتال و ډېر پرامن هړتال و د انتظامیه هم کور ودان له مشرې کومک وکړي د عوام هم کور ودان د ټرانسپورټران هم کور ودان سهار پر 9 بجې ما په خپله بند کړی دی تر دا وسه پورې پر 1 بجه ختم پر 1 بجه څو بالا 1 بجه باندې ختم شو د کور د ودان ډېره مننه ډېره مهرباني الله د دغه ځپلي قوم دا دغه ذمہ دارانو چې دا کوم زموږ د علاقې دارومدارګر پر ذمہ دارۍ دي الله د دغو ګردو دا کوم شرایط چې دي دا د الله ورپره کړي اوس ما ذمہ داران ته د ورځو بس کړی دي تا ته خواست کوو ورځې را سره وخوره چولې ورځې مې پخ کړي دي دا را سره وخوره بیا ولاړ شه کور مې ودان کور مو ودان مهرباني ډېره مننه